کوم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو نن د دې نوخار هسپتالونو حواله سره یو خبره کومه مسائل خو ډیر زیات دي مونږ په مختلفو مسائلو باندې خبره کوو خو زه نن چې ما کوم حالت وکتو نو د دې خلقو چې کومه بیزتی په دې هسپتالونو کې کیږي او د مریضان راځي زمونږ دلته کېږي دا ډاکټر هسپتال دا د دې خلقو د پاره او د دې زنانو د پاره د دې مشرانو د پاره ماشومانو د پاره دا یو پرده ده او په دغه هسپتالونو کې کوم هسپتالونه چې لکونه روپۍ هغه د میاشتې د هغې ګټه کیږي او ډېر لوی آمدن ترې نه راځي او ډېر لوی ګټې والا هسپتالونه دي خو مونږ ګورو چې عمق شانتې کم حالتو نو د هغې نه بدتر حالت د دې په هسپتالونو کې اوس هم دی نن د قاضي میډیکل کمپلیکس دا حالت دی چې سټي سکین خراب دی بیا ورسره جي د ډي ایچ کیو سټي سکین خراب دی یو مریضو د تاسو سره په دې مونږ ویډیو د هغه شیر کو د هغه فریاد چې وایي د 3 بجو نه ماښامه پورې هغه د ډي ایچ کیو والا به هلته لیږلو او قاضي میډیکل کمپلیکس والا به ډي ایچ کیو ته رالیږلو نو فټبال یې ترېنه په دې دواړو هسپتالونو مینځ کې جوړ کړی او هغه ماشوم ګرځولو د هغه وس نه کېدو چې بار دغه وکړي بار سټي سکین وکړي او دی دې ته مجبورۍ چې ته لاړ شه بار هغه ځای نه وکړه چې کوم ځای کې زمونږ کمیشني بیا نن د اکوړي هسپتال هلته کې یو سړی نن په جړه و مونږ وله خپل چې کوم ملګری اولیږلو نو هغه فریاد وکړو زمونږ ایمنیګانو امپیګانو ته وایي د هسپتال ملازمینو ما ته په ډک هسپتال کې کنزل وکړل او وجه صرف دا وه چې هغه ته صرف دا تپوس یې ترې نه وکړو چې دي د دوی که دغه ني سرکاري دوی ده نو که اعتبار واله ني نو چې زه بار والم ما ته خیر دی ملاویږي نو په هغې باندې هغه ته نه بلکې ټوله کوړي ته کنځل وکړل نو حالت یې دا راغو بیا هغه سړي فریاد وکړو زما ایمنیګانو امپیګانو نه چې دا څه حالت جوړ دی زمونږ د دې هسپتالونو دلته زمونږ زنانه راځي زمونږ میندې خویندې راځي اول ته که داسې قسمه چې په خولو کې سپي تړلي او داسې ملازمین ناست دي او داسې اهل کار ناست دي چې هغوی کنزل کوي بدې ردې وایي معمولي ډاکټر خو داسې یو پیشه ده چې هغه له درد واله سړی راشي نو د هغه خبرې داسې پکار دي چې هغه نیم علاج د هغه په خبرو کیږي نو چې تا ته داسې خبره وکړي چې تا مرض سره نورم ذهني مریض کی تا مرض کې اضافه وکړي نو هلته به ستا علاج څه کیږي به هر حال زه دا ویمه چې زمونږ د ایمنیګانو امپیګانو له د کلاس 4 د دې برتو چکر نه بس راوتل پکار دي او وزیر اعلی صاحب فریاد مه کوه تاسو ته خو موږ بار بار وایو چې ته دا فریاد تاله خوند نه درکوي چې ما ته دا اداره وایي چې نه ټیک کېږي او دا اداره وایي چې نه ټیک کېږي ولې نه ټیک کېږي بیا استعفا ورکړه لکه چې ته دومره نشي کولی چې ته خپل ادارې ټیک کړي راشه ودرېږه په دې هسپتالونو کې وګرځه د دې قاضي میډیکل کمپلیکس تپوس وکړه د دې ډي ایچ کیو تپوس وکړه کوړي او پبو هسپتالونو تپوسونه وکړه چې ټیک کېږي که نه ټیک کېږي یاره چې هېڅ هم نه یو 20% خو به ټیک شي نو چې ستا امپیګانې منیګان هم هغه زړه فارموله باندې لګیا دي چې دغه چپړاسي لرې که او دا ولګو او دی دې کمرې نه هغې کمرې ته که هغې کمرې نه دې خوا دا راوله لکه څه لپاره همغه ټرافیک پولیس یې ترېنه جوړ کړو لکه چې ټرافیک کې کومه واقعه شوې ده چې پوره رکشه یې سوځولې ده د پیسو دپاره که نه پیسو جنګ دی او اخلاقو نه او دغه نه پرېوتل ځکه چې هغوی به هغه ټارګېټ پوره کوي نو ډېره د افسوس خبره ده زه بیا ویمه چې زمونږ د مشرانو له سیاسي عمایدینو له د دې هسپتالونو د مخه د دې هسپتالونو د حالت ټیک کولو دپاره خو هم ګرانډ جرګه پکار ده لکه دا کم حالت شو چې موږ ټیکس ورکوو موږ په اربونو روپۍ په دې هسپتالونو باندې لګي او د دنیا دویانې راځي او د ټولو نه غټې اډک پیرې د ما په هسپتالونو محکمه صحت باندې لګېدلې دي په
حالت دا دی چې اډټ والا پیرې لګولې دي او په محکمه صحت باندې د اربونو روپو د کرپشن الزام دی پی او ډیرو اربونو روپو نه کرخې تو کې چې دا غیر قانوني او غیر مجاز او غیر ضروري لګېدلې دي او دغه نه قانون نه خلاف ورزي شوې ده. نو وزیر اعلی صاحب د دې نه پس خو تپوس نه دی پکار ورشه او د ادارې ټیک کا. نو چې اډټ والا پې رپورټ اډټ والا خپلې کرښې تو کې او د اربونو روپو د کرپشن لاره هغه یې درته وښوله، بیا دغسې په هر ادارې پسې ورځه نو هغه تباه هم د چپراسیانو د لګولو د نالګولو د وجې نه ده. مونږ ته زمونږ هسپتالونه ټیک پکار دي، زمونږ دا ادارې مونږ ته ټیک پکار دي. زما صرف ډي ایچ کیو هسپتال د میاشتې 40 لکه روپۍ هغه په او پی ډي چټ پیدا کوي. دا نورې لیبارټرۍ ټیسټ ایکس رې او هر څه ترېنه وباسه، صرف چټ راځه او ډکوه. 40 لک روپو نه زیاتې په او پی ډي چټ ګټي او هغې کې هم سی ټي سکین نشته، مالوچ نشته، ډسپرین نشته. ابتدایي چې کوم د ضرورت شیز دی هغه پکې نی. دغسې قاضي میډیکل کمپلیکس ته ورشه نو هغې کې هم د 100 په ځای چې 2000 کسان برتي کړي نو هغې کې به تا ته دوی میلو شي، هلته خو تا ته زار هم نه میلاویږي. نو حالت ډیر زیات خراب دی. ما وختي دا ویډیوګانې وکتې نو ما ویمې چې مونږ پې خپله خبره مو کو او دا د ټول قوم مخې ته بیا کیدو. زمونږ خو کار دا دی چې مونږ پې بار بار خبره کوو. دا تذکیر دی د دې نوښار دپاره، زما د دې مشرانو دپاره، سیاستدانانو دپاره، د وزیرانو دپاره او د څومره طبقې دي دغه ټولو دپاره زمونږ دا خبره د دې مطلب دا دی چې دا مسایل حل نه دي او د دې تذکیر ورته بار بار کوو چې خدای دپاره د ادارې ټیک کوي. کنې راتلونکی وخت ستاسو هم ډېر بدتر وخت را روان دی او نن که هغه ډېر غټ خلک چې دعوې به یې کولې چې زمونږ نه بغیر، زمونږ د اجازت نه بغیر به په دې علاقه کې مرغۍ پر نه وی، نو هم نن نشته. نو د هغې نه مخکې چې داسې حالت مو راځي چې بیا در سره څوک لاس هم نه میلاوي، نو دا ادارې ټیک کوي، د خلقو طرف ته توجه ورکوي. دا شګې او کلاس 4 او کمیشنې دا پرېږدئ او د خلقو د حفاظت، د خلقو ته سهولیات ورکولو، د خلقو ته سرویسز فراهم کولو، هسپتال، تعلیم، اوبه، چت، دې حوالې سره سوچ وکئ او دا ټیک کوي. د لوډ شیډینګ دومره بد حل دی چې لوډ شیډینګ د 18 غنټې د یخنۍ کې بجلی نه وي. نو مسایل خو تاسو د یو مسله هم نه ده حل شوي او مغه شیز باندې لګیا دي چې ما لمم مطلب دا دی زماغه چپراسی برتی نو کو، زماغه کس برتی شو، دا پولیس والا هلته کو، پولیس والا دلته کو، دا ډاکټر هلته ولیږه او دا ډاکټر دلته راولیږه. او حالت دا دی چې هغې کې خلقو ته د دوایي او د علاج په ځای کنزل میلاویږي.